کله چې نبی علیہ السلام ته دا خبر راورسېدو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ او د هغه سره چې کوم ملګري وو هغه شهیدان کړي شو. نبی علیہ السلام د بهول ونې لاندې موږ ورته کیکر وایو، د کیکر د ونې د لاندې نبی علیہ السلام کېناستو او د نبی علیہ السلام په لاس مبارک باندې 1400 صحابه کرامو هغه د مرګ بیا خپل مسلمان رور د شهادت د بدله اغستلو لپاره 1400 صحابه کرام هغه بیعت کړي چې موږ به مړ شو یا خو به موږ ته شهادت ملاو شو یا به د خپل رور عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت بدله. نن په زرګونو بلکې په لکونو مسلمانان هغه شهیدان کېږي په ظلم سره. بدله اغستل خو لویه خبره ده، زمونږ په تندي کې کوت هم نه راځي چې دا مسلمان ولې شهید شو. د دې مسلمان دا وینه ولې توی شوه؟ نن د مسلمان وینه هغه ډېره ارزانه شوې ده. یو طرف ته هغه دور و چې د یو مسلمان د وینې په بدله کې 1400 مسلمانان راباسي او بیعت کوي چې یا خو به شهیدان شو یا به د خپل مسلمان بدله. نن په لکونو مسلمانان شهیدان کېږي او څوک د تپوس هغه نشته دی. د چا په لاس کې چې طاقت دی نه هغه تپوس کوي او د چا په لاس کې چې طاقت نشته دی نه هغه په زړه کې خفه کېږي. د ده هم دغه وس دی چې دی په زړه کې خفه شي، دی په زړه کې خفګان هغه هم نه راولي اړو سکارې دي یو نو مونږ ته خو خیر دی، مونږ ته په امن دی. صحیح مسلم کی روایت ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دیو بایعته ما بیعت کړو د نبی علیہ السلام سره اول الناس رسول خلقنا اول ما بیعت کړو ثم بايع حتى اذا كان في وسط وی بیا نور خلق هغه بیعت شروع کو تر دې چې کله د بیعت د منځ راغی، یعنی خلق بیعت کول او دا منځ شو، یعنی نیم خلق بیعت کوو نیم تقریبا پاتې. قال نبی علیہ السلام فرمایل بایع یا سلمہ، نو زه ولاړو نو نبی علیہ السلام ماته وی چې سلمہ بیعت وکړه ته بیعت نه کې. قلت نو ما ورته وی دا الله رسول بایعت نو ما سره بیعت کړه پاول کې. نبی علیہ السلام فرمایل بیا وکړه، نو ما بیا دوباره بیعت وکړه. وځ بیا ولاړو مخالف کول بیعت وکړه چې اخرنه ټیم شو. نبی علیہ السلام ماته بیا وکړه، ماته بیا فرمایل اے سلمہ ته بیعت نه کې بیعت وکړه. مورته دې الله رسول په اوله کې موږ کو کمنټس کې موږ کړه په پیری نبی اسلام ورته فرمایي بیا وکړه، هغه په درې یو ځل بیا وکړه، دی وایي ما درې پیری بیا کړه نبی اسلام سره. دغه په صحیح بخاری کې روایت ده قیل ولا شو على اي شيء كنتم تبايعونه. د دې سلمان رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوښتنه کو تاسو په سیس باندې بیعت کړه؟ قال له على الموت فمرق باندې بیعت کړه چې موږ ته شهادت ملاوي شي او یا به خپل مسلمان بدلا د بیعت سو مرق باندې. بل روایت کې راځي صحیح مسلم روایت عن جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے قال دی بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ بیعت وکړو د نبی علیہ السلام سره او عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړه. په داسې حال کې چې نبی علیہ السلام د یو ونې لاندې هغه ناست او موږ د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو علاوه د یو سړي نه جد ابن قیس انصاری. نو ټول خلق بیعت وکړو، دا یو سړی پاتې شو اختفا تحت بطن بعیري، ډېر خپل اوښ د خیل شاته پټ شوی او د نبی علیہ السلام سره بیعت ونه وکړو. دا یو کس ده پټ شوی باندې بندا منافق انو ټول خلکو هغه بیعت. بل روایت کې راځي عن زید بن حبیش قالوا ګڼ صحابه دي وایي لما دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس الى البيعه، کله چې خلک نبی علیہ السلام بیعت اول چې راشي بیعت وکړي، دی وایي کان اول من
انتهى الیه ابو سنان الاسدی نبی علیہ السلام چې ټول اولنۍ کس رسیدلو هغه ابو سنان اسدی و فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایي ابسط بيدك لاس پر راوت ابایعک نبی علیہ السلام ته دوی اے د الله رسول خپل لاس هغه ما ته را دی خو کې جزو بیعت په تاسو خلاص باندې نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل په جواب کې فبايعني على ما في نفسك زما سره بیعت په هغه څه کې چې تاسو د زړه کې دي باقي باندې بیعت وکړه زاد ابن عمر په دا روایت زیات کړي قال وما في نفسي صحابي ورته فرمایل ان الله رسول زما د زړه کې څه دي بس بیعت وکړه قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل اسلام کې دا خبره ده چې زبا طول چلو اضرب بسيفي طول چلو ما بين يديك استا په وړاندې وطول چلو ما جنگ بکوما حتى يظهر الله تردیش الله پاک هغه فتح نصیب کی او يظهر الله الله پاک فتح نصیب کی او اقتل یا شهید شو زبا طول چلو ما فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم خبر باندې وبايعه الناس او نور خلقهم بيعته على بيعه ابي سنان ابو سنان چې کوم بیعت کړو په څه قسم باندې دا بیعت څنګه چې ستا په وړاندې به هغه جنگي کوم تر دې چې الله پاک فتح نصیب کړي یا ماته شهادت ملو شي نو په دغه خبره باندې ټول صحابه ورو هغه بیعت وکړو بل روایت کې راځي قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه فرمایي چې نبی عليه السلام حکم وکړ بیعت الرضوان د بیعت الرضوان د دینو بیعت الرضوان هغه خبره شي وكان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وکله چې نور صحابه وی بیعت وکړو د عثمان رضی الله عنه په نبی له سلام استاد او نبی له سلام هغه لګلو الى اهل مکه مکه نو فبايع الناس نور خلق بیعت او عثمان رضی الله عنه په شهادت خبر راغله او بعد یو بیعت نو کړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی له سلام فرمایل ان عثمان في حاجتك وحاجه رسولك نبی له سلام فرمایل اے الله دا عثمان د خدله د مکه د نبی اسلام زومو نبی اسلام ته اول یو لور په نکاح ورکړی و کله چې هغه وفات شو غالبا د غزوه احد په مقابل غالبا کله چې د بدر او د بدر کله چې بدر شو د بدر جنگ او د بدر زیره ورکون کې کم کس چې راتلو مدینه ته زیره راوړو چې مسلمانانو ته په جنگ کې هغه فتح نصیب شو کله چې زیره راوړون کې مدینه ته راورسېدو په دغه وخت کې خلک چې د نبی اسلام د لور چې د هغه د رقیه رضی الله تعالی عنها د دفن چې د هغه وزګار شو او نبی اسلام عثمان رضی الله پاتې کړو چې د پادشاه او رقیه رضی الله تعالی عنها بیمار او د دې لپاره هغه پاتې شو بیا نبی اسلام د دې او دا وفات شوی دا په دغه وخت بیا چې د دې دفن وزګار شو زیره راوړون کې راوړل دا چې بیا کله وفات شو نبی رسول الله ورته بل لور دویمه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه ورته نکاح هغه ورته نکاح باندې کړه د نبی رسول الله زوم دې ټول یې د نبی رسول الله د نکاح شوی او بیا چې کله ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه وفات شو نبی رسول الله فرمایي زمان نور لوریان وینو محمد د چې نه یو په یو باندې هغه نکاح کوله نور چې د نبی رسول الله د سره مینه نو نبی اسلام په دغه وخت کې موقع باندې خپل یو لاس راواغستو نبی اسلام له ارشاد فرمایي اے الله د عثمان چې د ستا او ستا د رسول په کار باندې هغه مکې ته تللی دی نو ټول خلکو بیعت وکړو نبی اسلام دا یو لاس راواغستو په خپل بل لاس باندې کېښود دا لاس د عثمان دی او دا زما دی عثمان چې دی هغه هم بیعت وکړو نو نبی اسلام په دې طریقه باندې عثمان او بیعت هغه واغستو بیا نبی اسلام څه فرمایي فضرب باحدى يديه على الاخرى نبی اسلام یو لاس په بل لاس کېښود فقال نبی اسلام فرمایي هذا يد عثمان دا لاس د عثمان دی وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم او د نبی اسلام دا لاس چې د عثمان رضی الله عنه ته طرفه وګرځیدو د دې خلکو د لاسونو غوړې د کوم صحابو چې خپل لاسونو باندې بیعت وکړو دا نه غوړه دار چې نبی اسلام په خپل لاس باندې د عثمان د طرفه نه بیعت وکړو دا د دې نور د بیعت ډیر غوړه بیعت دی کله چې دا بیعت وشو قریش ته خبر ورسېد هغه وایي سو بیعت وکړو خلکو اوس حالات خراب نو وبعث قريش سهيل بن عمرو ويتم بن عزا دي راولېږل دا دوه بیا اوس مسلمانان شوي هم دي
ومقرز ابن حفص دا دریم دی بیا نه مسول شو دا درې کسان راولېږل د مذاکراتو لپاره چې معاهده هغه دی شي دې ته پته ولګېږي چې اوس خو بیا کو په مرګ باندې نو دا درې کسان د مذاکراتو لپاره بیا راغلي نو الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فقال سهيل ابن عمر نبي صلى الله عليه وسلم ان الذي كان من حبس اصحابك كم خبر چې دا تر رسیدلې چې ستا ملګري او صحابه هغه قید کړی شوي دي وما كان من قتال من قاتلك او ستا چې کوم خلق راغلي او چې ستا سره جنگ کو زمونږ د طرف نه چې کوم کسان راغلي لم يكن من رأي ذي رأينا دا زمونږ او خيار خلق نه راغلي دا ځان راغلي کوم خلک چې راغلي او حمله کړي او تاسو گرفتار کړي زمونږ کسان هغه ته کې بعضي قمقلان خلک او هغه راغلي دي او بس زمونږ سنجیده خلک چې کوم دي اهل رائے والا خلک دي دا هغه نه راغلي دا ځان راغلي دا کسان او تاسو کسان چې نه هغه سره محفوظ دي كنا له كارهين موږ هم دغه بد ګڼل دا کوم کسان چې زموږ د طرف نه راغلي په تاسو حمله کړې ده او تاسو ګرفتار موږ دا خبره بده ګڼلې چې دوی راغلي حمله کړې ده حتی بلغنا تر دې چې موږ ته خبر راورسېد نو موږ په خپل شي دا ولیدلې ولم نعلم يوم تذيب تامنا وكان من سفهائنا وذا زمون قبق الخلق چې راغلي فبعث الينا باصحابنا الذين زمون سره هغه ملګری ولې زمون کوم چې تاسو ګرفتار کړی د آزاد کې اونته را پریږدي اول مره اول بیر والذي او هغه کسان چې کوم مونږ لا قید کړی هغه به مونږ پریږدي زمون سره تاسو لس دولس کسان هغه قید دي مونږ هغه پریږدو او تاسو دا کسان پریږدي او هر چی خبر د عثمان رضی الله تعالی عنہ ده چې هغه شهید شوی دی نو خبره خو واضح شوې ده چې هغه نه شهید شوی هغه موږ را پرېښود او هغه چې د هم اجمل دی هغه شهید شوی کان بعد له خبره دروغجنه ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام فرمایي اني غیر مرسل زه تاسو کسان نه پرېږدم حتی ترسلوا اصحابه تر څو چې تاسو زما صحابه نه را پرېښود تاسو کسان نه پرېږدم فقالوا دوی تا انصاف خبره وکړه سهيل بن عمر ولګي یو کس قاصد ولې کو مکه دا ویلارشه صحابه چې دین هغه را پرېږدي نو کله چې هغه صحابه را پرېښودل شو هغه راغله نبی رسول الله د دې کسان پرېښودل او د دې کسان هغه وفي الصحيحين بخاري ومسلم في روايه عن سهيل بن حنيف وعند البخاري واصحاب السنن عن مروان بن حكم ان عثمان هر کله چې عثمان لما قدم من مكه هو ومعه رجل رجع سهيل بن عمر وهو يتم ومكرز الى قريش فاخبروهم بما راوا من سرعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه ګوره کله چې عثمان رضی الله تعالی په مکه کې هغه وو نو دا کوم کسان چې وخت په وخت هغه راتلل نو د دې نه بس کوم دا دغه راغلی د سهيل بن عمر هو يتم چې واپس لاړل قریش دوی چې ګوره صحابه بیعت کړی دی د بیعت دا خبره ورته څومره په جلدۍ سره کړی دا ټوله قصې ورته هغه واوروله وتشميرهم الى الحرب اشتد عليهم دا خبره ورته چې د جنګ لپاره څنګه تیار شوي اشتد عليهم قریش دا خبره انتهایی ګرانه شوه ګوره هغه بیعت کړی دی د خلاف فقال اهل الرأي د دې سنجیده کسان چې وهو منهم ليس خير من ان تصالح ګوره د صلح نه علاوه په بل هیڅ خبره کې خیر نشته صرف او صرف صلح او په جنگ کې هغه خیر نشته نو دا کسان چې هغه واپس بیا راغلل نو دې د نبی سلام سره هغه صلح کوله صلح کې سوي وليكن في صلحك الا يدخل عامه هذا دې قریش ورته وی چې تاسو لاړ شئ صلح باندې خبره باندې وکړي چې سکهال وتا سو عمره درکوي روان کال وتا سو راشي درې ورځې به هغه تیرې کوي خپل څاروي وغیره به هغه ځان سره راولي عمره به وکړي قرباني به وکړي څاروي به ذبح کړي درې ورځې به تیرې کوي بیا به چې هغه واپس سکهال به هغه عمره نه کوي وجه دا ده چې د ټول عربو نظر هغه په مونږ باندې دی که مونږ تاسو پرېښودل نو هغه بیا عرب به مونږ وایي چې دوی ویرېدل مونږ تاسو هغه نه پرېږدو لهذا سکهال تاسو واپس لاړ شئ را روان کال چې هغه به تاسو عمره وکړي نو دا سهيل بن عمر هغه راغی وجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم متربعا نبی رسول الله کینا سوداسي
متربعا داسې کېناستو نبی علیه السلام چې دی نه هغه موږ ورته لتی وایي داسې نبی علیه السلام جفت کېناستلو. وقام عباد بن بشر، عباد بن بشر هغه ودرېدو صحابي دی وسلما، وعباد بن بشر وسلما واسلم وهما مقنعان في الحديد. دا دوه صحابه کرام چې دی نه هغه ودرېدل د نبی علیه السلام دواړه طرفونو ته او دوی په وسپنه کې هغه پټ مطلب زغرې اغوستلې وې. فبرد سهيل على ركبتيه، سهيل بن عمر چې کوم مشرکین له طرف نه مذاکرات لراغله او نبی رسول الله کېناست. فكلم نو خبرې شروع کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله سره واطال الكلام او خبرې ډېر شوې ډېرې خبرې وکړې. وتراجع او دی واپس ورتفعت الاصوات وانخفضت، په دغه منځ کې کله به خبرې سلو شوې کله به تیزې شوې، اواز به اوچت کړو سهيل بن عمر چې د مشرکین له طرف نه. وقال عباد بن بشر لسهيل، عباد بن بشر صحابي چې کوم ولاړو د سهيل بن عمر ته وایي اخفض من صوتك، خپل اواز کته کا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی رسول الله په خوا کې خپل اواز کته ساته سلو ساته. ځکه آیت خو نازل شوی او چې کله نبی رسول الله مجلس وي نبی رسول الله په یو ځای کې وي نو تاسو خپل اوازونه د نبی رسول الله په اواز باندې کته ساته. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، تاسو خپل اواز د نبی اسلام په اواز باندې موج کړو. نن هم په مدینه کې هغه باندې چې اواز په دې زمانه کې په مدینه کې د نبی اسلام پر اواز باندې لیکل شوی دی. دغه آیت یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، تاسو خپل اواز د پیغمبر په اواز باندې موج کړو. نن ذکر لیکل شوی دی چې نبی اسلام په خپل روزه مبارکه کې ژوند دی. د نبی اسلام روزه هغه جنت دی د نبی اسلام لپاره، او نبی اسلام ته اخروی ژوند هغه حاصل دی. او نبی اسلام زما او استاد درود هغه اوري کله چې سره درود وایي نبی اسلام ته فرشتي هغه ورسي او نبی فرشتي ورته پلان کې د پلان کې څه په دعوت درود وایي نبی اسلام ورته جواب کله چې مسجد نبوي ته څوک لاړ شي الته په نبی اسلام باندې درود وایي نو نبی اسلام په راته راځي او نبی اسلام فرمایي چې جواب حدیث راځي زه څوک چې ما باندې درود وایي د نږدې نه نو زه اورم زه جواب ورکوم، څوک چې د لرې نه درود وایي نبی اسلام فرمایي فرشتې ما ته رارسي زه د هغې جواب ورکوم. نبی اسلام خپل روزه مبارکه کې ژوند دی اخروي ژوند د برزخي ژوند نبی اسلام ته هغه حاصل دی. نبی اسلام انت ژوند دی نبی اسلام په هغه ځای کې هم اواز اوچتول په امنه دي چې دې خبرې وسره چغې وباسي دغه چې دین منع راغلی ده د نبی اسلام د مجلس د آدابونه خلاف دي. دغه صحابي د سهيل بن عمر په خپل اواز کته ساته د نبی اسلام مجلس ته د اواز هغه نو چته د مخکې چې دغه هغه د صلح شرایط څنګه شرایط وو هغه شرایط مسلمانانو حق وو کنو زه دې ته وایم هغه ان شاء الله شرایط سبا